السلام علیکم ملګرو. نن مونږ عمران خان هغه د افغانستان هغه ګلبدین تم په شرمونو وشرمولو. راځئ اول در سره دا ویډیو ګورئ، پس د هغې نه یو څو خبرې کوو. एक कारपेट उनको दिया था हिज़्ब वहादत इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह ने इसकी कैबिनेट डिवीजन ने कीमत लगाई 32,000 रुपए। खान साहब ने सिर्फ 1,000 रुपए में ये ले लिया 28 जून 2021 को। इसमें गैर कानूनी चीज तो कोई नहीं है। नहीं, गैर कानूनी है नहीं मेरे भाई। आजकल वो कालीन कहाँ पे 30,000 का मिलता है? कोई कालीन तो मुझे बता दे। 30,000 का नहीं, 1,000 रुपए का ले। 1,000 का कालीन मुझे कहीं से दे दे। यहाँ पे वो जो रास्ते में वो नहीं होता, वो जो आम सा, अच्छा वो भी आप अच्छा اوس تصویر اغشتي دي یو خلکو ته وایي چې ګینې مونږ خو بس ریاست مدینې والو، نور هغه دی د افغانستان ګلبدین تم دې خلکو مونږ په شرمونو شرمولو. خو د دغه خو په شرم څه کار شته نه، کله ګړۍ پټوي، کله قالینونه پټوي، او کله د سونې ټوپکې، او کله لاکټې. بس دغه شیزونو ته یې کار ویلی دی. تکړه شئ ښه. وای زما دغه دی ودرېږه کپتان جانانه درته ګړی ګړی کېدم پټه دې کړم. نورم ډېر شعرونه دي، خو ستا د قالین دا ټپه پکې لږه نوې راغلې وه. میراشه مینوال ته خبر که چې څنګه چل دی، په قالین هم ورسره ګورې ترپال واچوئ. اوس یې قالینونو ته د کار ویلی دی. د پوډریانو نه هم په وره خوا مخلوق دی دا چې کم ښکاري. قالینونه دوی پټ کړل، ګړیګانې دوی پټې کړلې، د سونې ټوپکې دغو پټې کړلې، لاکټونه دغو پټ کړل، او عوام ته وایي ریاست مدینه درله جوړوو، 1 کروڑ نوکرۍ ورکو. پوه شولې؟ او اوس یې چې دی نو هغې اسمبلیانې تخلیل کولې، هغې استعفاګانې ورکولې، په هغې هم ورسه ترپال واچو. یو کس ټویټ کړی و عمران خان صاحب ته خو ډېر حق سچ سړی وي، خو پاره خبره باندې چې دی نو ته یوټه رانخلې. اوس هغه اسمبلیونه چې هغې استعفاګانې ورکولې، اسمبلې تخلیل کولې، په هغې هم ورسه ترپال اچولی دی. قالین باندې هم دغه دی نوې قالین راووته، دا بلا پکې دي. نو دا انټرنیشنل چور کې دا راځي دا مخلوقه، او داسې ناستې تسبیح راغستې ته به یې که جوړ دا د بنګال هغه جادوګران دي. پوه شولې؟ د هر قسم نفسیاتي علاجونو د دې شیزونو اجازې ورسره دي، داسې تسبیح راغشتي. نو ملګرو ما تاسو ته اصل کې د دغو د قالین د اغلام در ښکاره کوله، او یوتیانو په قالین ورسه ترپال واچي، او ویډیو د سره ډېره شیر کې، او د قالین غلو ته یې ورورسوئ، ولې چې افغانیانو ګلبدین دي ډله ته یې مو شرمولو، د هغو قالین یې هم خرڅ کړی دی.